انما النسیء بشکا دا هیرواله چې بیا به یو ته ووایي چې هلکه دا خو د جنګ ورځې نه دي فکر یې څنګه جنګ وکړو اوهو ما نه یرو مړه وی نو الله وایي دا هیره دا زیادت دی په کفر کې یضل به الذین الله ګمراه کوي په دې باندې هغه خلک چې هغه کافران دي یحلونه عاما یو کال د جنګ د پاره ځان له حلال ګڼي ویحرمونه عاما او په بل کال کې چې د جنګ نه تنګ شوي وي نو بیا ځان له ګناه ګڼي لیواتیو چې دوی پیمالوي عدت ما هغه شمیر د هغه میاشتو حرم الله چې الله تعالی په دوی باندې د هغې عزت جای کړی او بېعزتي له حرامه کړې وه چې هغه 4 میاشتې وي نو فیحل ما حرم الله نو دوی پکې حلالوي ځان ته هغه شی چې الله حرام کړی دی زین لهم دوی ته خشته شوي دي سوء اعمالهم ناکاره عملونه د دوی والله لا يهدي القوم الكافرين الله کافر قوم ته الله هدایت چری به نه کوي وروسته دې کې زورنې بیان دی منافقانو ته زورنې دي او د منافقانو صفات ذکر کوي او د آیاتونه د تبوک ته دا غزا ته اشاره کول هم دي چې دا په 9 کال د هجرت باندې شوی دی او په دې تبوک کې منافقانو هم شمولیت کړی دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو ما لکم څه شوي دي په تاسو باندې اذا قیل لکم چې تاسو ته وویل شي انفروا ځئ لاړ شئ جهاد ته فی سبیل الله لاړ شئ د الله په لاره کې نو اثاقلتم الی الارض تاسو ځان درنوئ ځمکې طرف ته یعنی سستی کوئ او دنیا کې په مدینه کې پاتې کیږئ جنگ له نه ځئ ارضیتم ولی تاسو خوشحالیږئ بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې من الاخرت د آخرت په مقابله کې فما متاع الحیات الدنیا ندی اسباب او معیشت ژوند د دنیا د آخرت د اسباب په مقابله کې الا قلیل ډیر کم دی چرته دنیا کې د معیشت اسباب او چرته په آخرت کې د معیشت اسباب الا تنفروا ان لم تنفروا کتاسو لاړ نشئ يعذبكم ګوره الله بدرله عذاب درکي عذابا علیما درناک عذاب بدرله الله درکي ويستبدل قومنا ستاسو په بدل کې به الله دنیا ته بل قوم راولي غیرکم د تاسو نه بغیر وي ولا تضروه شیئا تاسو به ضرر الله ته د شزم ونه رسوئ والله على كل شيء قدير الله په هر څه قدرت لري الا تنصروه که تاسو چرته نصرت زما د دې پیغمبر ونه کوي نو فقد نصره الله نو الله د نصرت کړي دی بیا مور لکي اس پغه وخت کې اخرجه الذين چرا اوست دل هغه کسانو چې هغه کافرانو د مکین راويستو ثانی اسنین دویم د دوو از هما چې دا دواړه فی الغار په غار ثور کیو یو محمد صلی الله علیه وسلم دی یو ورسره ابو بکر دی اذ یقولو کله چې د ویلې لصاحبه خپل ملګري ته صاحب نه مراد ابو بکر دی په اجماع د مفسرینو باندې چې شیعګان هم پې قایل دي لا تحزن مغم جن کیږه ان الله معنا الله زمونږ سره دی مفسرین وایي چې د ابو بکر صاحب صحابیتوب د قرآن نه ثابت دی دې ځای نه ثابت دی اس قال لصاحبه او دا د مفسرینو اجماع ده چې دا صاحب نه مراد ابو بکر دی نو د ابو بکر توب صحابیت په قرآن ثابت شو لا تحزن مغم جن کیږه ان الله معنا الله مونږ سره دی ګورئ د ابو بکر شان د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو نه اعلاو بني اسرائیلو ملګري چې موسی علیه السلام سره کله هجرت کولو
فرعونیان را روان دي نو بني اسرائیل ویل یا موسی انا لمدرکون مون خو الله گیر هغه دي خلق رالل نو موسی علیہ السلام ویل کلا ان معی ربی چری نشی راتلی ما سره زما رب دی نو معی ویل ما سره زما رب دی او دلته نبی کریم علیہ السلام ته د الله رسول وی لا تحزن ابو بکر مغم جن کیگا ان الله معنا الله مونږ سره دی داسې یو نه ویلي چې ان الله معي الله ما سره دی دا معلومه شوله چې حال د ایمان د ابوبکر د حال د بني اسرائیلو چې موسی علیه السلام سره روان دي د حال ډېر لوی دی چې د صحابه کرامو حال ګوري قرآن به ورپسې ګوري د بنده تاریخ مه ګوره د الله وینا په خپله پسې وګوره نو فانزل الله الله راښکته کړل سکینت او خپل آرام علیه په دغه بنده باندې وایده الله مضبوط کړلو بجنودن په داسې لښکرو لم تروها چې تاسو ونه لیدلې وجعل الله وګرځوله کلمة الذین اقوال اعمال ارادی د کافرانو السفله الله ښکته کړلې د کلمې نه درې خبرې مراد دي ښه اقوال اعمال او ارادی وګرځولي الله ویناګانې د کافرانو اعمال د کافرانو ارادی د کافرانو الله السفله الله ښکته کړلې وکلمة الله هي العليا او ویناګانې او الله او ارادی خپل الله خبرونه الله هغه الله برکړه الله خپل وعدې برکړي والله عزیز حکیم الله د غلبې والا ذات ته په هر کار کې د الله خپل حکمتونه دي انفروا خفافا وثقالا تاسو لاړ شئ جهاد ته که تاسو په دوو حالاتو کې په هر حال خفافا وي که ثقالا وي خفاف ډېرې معناګانې یو خفاف دا معنا خفافن که د لږې وسلې والای وثقال او که د ډېرو وسلو والای جهاد ته لاړ شئ دویمه معنا دا ده انفروا لاړ شئ جهاد ته خفافن تاسو فقیرانی او ثقال او کمالدارانی فقیر سړی سپک دسته دی د څه دي چې کوم ځای لیږي بس یو رومال لې پوږې راواچي راځه مالدار سړی وایي چې څنګه زه یار مارکیټونه مې دي څوک یې نشته دولت مې دی څوک یې نشته غنم مې دي په پټو کې 2000 بجربه ځمکه ده څنګه زه دروند یم الله وایي دا فرضیت دی هله شا بسې پاسېږه دریمو خفافا پاسېږئ لاړ شي جهاد ته خفافا بې اولادی ثقالا که عیالدار بچو والای واده دې نه دی کړی نوجوان دی هلکه حکم د جهاد راغی فرض عین دی هله نوجوانه پاسېږه او ثقالا او که واده دې کړی دی 15 شپږ او اته نهه لس بچي دي راوړي هلکه دا خو مونږ خو ډېر ګډوډ یو کور یې نه یو د لمن نه نیولي یو هم په غېږ کې اخیستی یو هم په اوږو باندې بره سور کړی سره پسې رامنډې وی څه جاړي دا باندې به څه کوو دا وایي خفاف یو که ثقالي بس بیا ځان رسوه او څلورم قول پکې دا دی چې خفاف نه مراد روغ بدنه ثقال نه مراد بیماره خو چې داسې بیمار نه چې بلکل خوځېدی نه شي ځکه کافر باندې به فقط ځان وژنې نه چې ما وهی وس راغلی یم نه نه ضرر به هغه ته رسې انفرو لاړ شئ خفافا که روغ بدنې وثقالا او که داسې بیمار بدن یې غونده کي داسې نری نری غونده کې در باندې تبه ده
زمړه ډسپرین ګولۍ بدله درکړي د خیره دا مجاهدین او به تکړه به شي ته به بدنلاړه شي ځان رسوه خجی ورپسې جي وجاهدو جهاد وکئ باموالکم په خپلو مالونو باندې هم وانفسکم په خپلو نفسونو باندې هم فی سبیل الله د الله په لار کې مالم خپل ولګوه او جانم خپل ولګوه لاړ شه ذالکم خیر لکم دا جهاد ستاسو دپاره ډېر افضل دی ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ